الرحیم ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم دا نن چې کومه غونډه ده د دې مقصد دا دی چې موږ عوامو ته یو ګزارش کوو چې زموږ په شالم پول په علاقه کې یو داسې جومات چې هغه ته د دې علاقې ډېر ماشومان هم راځي او مشران کشران هم راځي خو په هغه جومات داسې نیمګړی دی څنګه نیمګړی دی ښکاري په سکرین باندې چې د دې جومات چھت نشته دی د دې جومات کې د اودس انتظام نشته دی لہذا حکومت ته گزارش کوو عوامو ته گزارش کوو که داسې څوک وي چې مثال د دوی هغه چت یو ذریعه جوړه کړي الله والا ډېر خلک شته دي په دې دنیا کې دې باره کې موږ راغونډ شوي یو دلته موږ سره څه مشران ولاړ دي هغې سره به خبرې اترې کوو راځئ موږ سره باره کې دي به ځان دا واړم پکې سبقونه وایي موږ هم لمونځونه کوو باد هم راشي کله م یو خوا وړي کله م بل خوا دا شګې او بادونه او د هر څه راباندې راغورځوي څپونه پوړونه دا دلته ووړو او بیا رانه باد توپان یوسي نو والا ډېر دا زمونږ دا محله چې ده ډېره کمزورې ده دا ټاټکي مزدوران دي ډېر غریبانان تیاره کړې دغه دې پورې کار نیمګړی دی اوس اوس باقي زمونږ هېڅ وس پرې نه کېږي چې یاره څنګه چلو کړو څنګه چلو نه کړو اوس ما په خپل ځان ما پچای نیولې ده په سړک ولاړ یم او چانده ولې راغونډوم خو په هغې باندې مونږ دا غواړو چې کراسې څه خدای مهربانه کړي او راکار رانه یو لنټر راله واچي نو ډېر دغه به خیر به شکر به پکې الله دې ولې خیر ورکړي جزای خیر دې الله پاک ورکړي مطلب دغه باره کې دا خبرې مونږ کوو مطلب دا دی حاجي صاحب جومات کې اوس موجوده ټایم کې کم کار پاتې دی موجوده ټایم کې جی ډانچر راته پاتې دی جی لنټر کار خو پکې ډېر دی خو دا لنټر ډېر ضروري دی چې لنټر وشي نو باد باران نه توپان نه دې نه به مونږ امن کې شو بل دا واړه سبقونه وایي درس کوي مطلب دا دی دوی ته به سهولت وي دا اوس وګوره چې دا حالات دی زمونږ نور راباندې لږې باد لږې دلته ټینګېدی نه شو دا ماشومانان غریبانان دلته سوځي تره کېږي لکه رنډېنو چې لنټر واچولی شي نو دوی به لږ امن کې شي دي حاجي صاحب دې علاقه کې خو ډېر غټ خانان هم شته که نه خانان شته جي ټولو ته پته ده په سړک باندې زه ولاړ یم ما ورڅکه پورې مطلب میچنی پورې دا خلک دا ګاډي په ما راځي خو 120 روپۍ خبره وکړمه چې دغسې زموږ جومات دی نیمګړی دی وایي وبشي الله کور دی الله به وکړي وبشي دغه خبره دا پیغام ورکول غواړي چې موږ سره لږه مرسته وکړي او اخلاص وکړي دې جومات کې را سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د مونږ تره دی د خو را خبرې وکړې بالکل دی لګی په روډ د پاسه چاندر دی دا په مونږ خدای شته یو MP شهید کړی دی ارباب جانداد او هغه وایي نن یې جوړوم او سبا یې جوړوم او نن یې جوړ اخره کې یو 15 لک روپو واده هم را سره وکړه اوس 15 لک روپۍ هم د هغه پته نه لګي چې کله به کې په مونږ کال وشو تقریبا 2 کال وشو چې دا مونږ رانور بادونه دا مونږ سیزي خو د الیکشن مونږ هم دا وخت راشي او دوی خو دغه کوي د الیکشنو باندې هر یو اربونه روپۍ لګوي کروډونه روپۍ لګوي خو چې وته جومات کې یو لک روپۍ را الله په نامه ورکړي نو یو کس هم نه ورکوي او تا هم خیر ته هم سوشل میډیا والې تا هم ډېرې دغه ویډیوګانې کړي او نن سبا داسې حالات دی په خدای دې خلکو ته نیکۍ هدایت وکړي نور به موږ هېڅ هم نه وایو ارباب شهید کړو هغه نه پس ته کله ورغلی هغه ځای ته یاره یو 15 ځل زه ورغلم نو هغه څه وایي وایي بس وبشي او وبشي بس په وشي داسې خوار سړی وایي زه وبشي په دې خو کار نه کېږي نه وبشي که کوم درته بس وي وبشي کول هغه چې به سړی نغدې ورکړي او کار وشي ښه دا راته ووایه ممبر صاحب چې په دې جومات کې اوس موجوده ټایم کې کم کار پاتې دی په دې دا لنټر موږ ته لنټر ضروري دی چې لنټر وشي بس بیا به نور خدای پاک به رحم وکړي بیا به سوری پیدا شي د وړو به هم سوری پیدا شي د منځونو به هم سوری پیدا شي نور به بیا کارونه یا جومات دې کې نه ختمیږي خو بیا به همدانه زموږ سهولت روان شي له خیره سره د غرمې چې تاسو مونځ کوئ د غرمې تاسو ته څه مشکلات وي په مونځ کې نو اوس نن سبا د غرمې ته تو وګوره بغیر پکې نه تو درېدی شي او دا شین ترپال دی او ټول نور ته لاندې روزي او چې باران جړی کې موږ ته ډېر غټ تکلیف یې راکړو مسجدونه دي شاته نو قرآن مجیدونه کله عوامو ته څه میسج ورکول غواړي بس عوامو کې هم د خیره سره ډېر نیک خلک شته او داسې به پکې خدای پاک څوک را پیدا کړي په ړه بیا د رحم اوبه تویږي چې داسې به څوک را پیدا شي چې لنټر دله موږ اچو او خدای پاک ته ټولو ته نیکۍ هدایت وکړي